هذا سورة حديد آخري دو آياتنا دي آياتونو کی الله رب العالمین د دو خبرو حکم کړی دی امت او دغه دو خبرې چې کله امت ځان کې راولي نو درې خبرې او درې فائدې به الله پاک دی امت ته ورکوي دغه انسان ته به ورکوي هغه دو کارونه څه دي د کوم چې د الله د طرف نه حکم دی هغې کې یو خبره ده تقوا او دویمه خبره ده ایمان د الله پر رسول باندې او دې دوو عملونو باندې چې الله نه یره او پر رسول باندې ایمان یعنی د رسول صلی الله علیه وسلم د ټولو خبرو طاعت او منل دې دوو خبرو باندې الله پاک درې فائدې ورکوي د انسان ته یو فائده دا ده چې الله پاک به دله ډبل اجر ورکوي دو اجر به ورکوي دو انډي به ورکوي الله فرمایلی یؤتیکم کفلین من رحمته یعنی الله به ډبل رحمتونه دی ورکوي دویمه فائده د دې دا ده چې ویجعل لکم نورا تمشون به الله پاک به تاسو له هغه نور او رڼا درکي چې د هغې نور او د رڼا په ذریعه باندې به تاسو ګرځئ دا نور دا به دنیا کې هم وي او دا نور به آخرت کې هم وي او درېمه فائده د تقوا او په رسالت باندې د ایمان هغه دا ده چې ویغفر لکم الله پاک به تاسو ته بخښنه وکړي تاسو ته مغفرت وکړي او الله بخښونکی او مهربان دی تقوا چې ده د دې حکم قرآن بار بار کړی